اخیری لپاره نظام دا یخ شوی دی چې ته به د باطلو پیزې رنګو پسې منډېږي. هر یو ظالم ته به د هغه اوقات ښایي، هر مظلوم ته به د هغه حق یا قدم ورکړي ګرځي. د هغه دپاره خو اول ته خو مستۍ ایښې وي، دې وجې نه هر یو تانې ویل چې زه ولا چوک اعلان کوئ، زه تایید کوم، زه جوته مهدي پوهېږي چې زه مهدي یم، اور اول اعلان زه څه کوم، زه زیاده تایید کوم چې زه مهدي. خو شرط پکې دا دی بیا به هر یو ظالم پیز یا منډي رنګو پسې دنیا باندې بیا عدل نفاذ یا کوي. مستۍ خو نه دی امام دپاره، رسول خدا ما بهار کې دا روایت لیدلی و چې په خپله مې لیدلی دی چې چوک پیغمبر اکرم په مخکې د امام زمانه نه ما اخیستلی ویل پیغمبر اکرم به ورته په څېره به احترام ونه پوښتنه یې وکړه ته د هغه یې ته لمسی دی، هغه یې ته بچی دی، هغه ته د پوشت توره وروسته دی، بار هم پوشت کې دی، ته بچی دی، د هغه نامې سره ته ویلې پڅېږي. خبرې پیغمبر ورته جواب چې بلکل هماغه جواب چې کوم پیغمبر ویل ځکه درته پڅېږم چې خدای مهدي زرې سره چې کوي هغه ما زرې سره نه دي شي. جمله خدای د مهدي زرې سره چې دنیا کې چې کوي هغه ما زرې سره نه کېږي، هغه مهدي خدای ستلی دي دپاره. تو برادران عزیز او نه بعد جملې پسې بله بشي چې ما ویل زه په کام کې خلم مولا حسن عسکري علیه السلام یو ورځ کې په اذان وکړ، بل ورځ کې ته اقامه ورغلی. دې دوران کې چې اسمانه طیور سماوات راغلل، مرغۍ ښکلي لباس بدلې، مرغۍ نرجس خاتون سلام الله علیها یې ویل زه لږ ګبرا عیار شولم. کله مرغۍ راغله زه لږ ګبرا شولم، ویله داسې خپلو فرو کې هغه وړوکې مولا واخیستل، امام حسن عسکري نه اجازات واخیستلو، ویله وګرځېدل یې هغه ورته. بیبي راغله مولا حسن عسکري نه پوښتنه وکړه مولا جنده سید مستنبط ناقل کړي دي الکتره کې دا جمله. ویله مولا ته راغله، مولا سام یو بچی سام راغلی نه د چوک مې چې پرو کې اوچات کړو مانه یو دنیا کې دا به بیان بچی دی چې د ملکوتو خلکو ډیمانډ کړی چې دوی خپل سترګو سره غوړ وکس کوم دی راوړسته ویله یو چوک ویله یو حسین دی مهدي حسین ډیمانډ یا ملکوتو خلکو کړی یا رسول الله یو یې دیدار ویل امام زمانه ویله د چوک ویله جبریل 70,000 فرشتو سره راغلی و، د طیورو سماواتو لباس کې راغلی و، شنې مرغیو لباس کې راغلی و. ویله خپل ځان سره یې چاپ کړو، بیا ورته جمله کوي د امام مور یې بساب رما کې ده ډېر زر مې ځان سره راولي. ویله ته یدي دا وړوکی غیبات برداشت نشي کولی، ویله خو حضور طویل غیبات وکړي چې مؤمنین بیا هغه خاص مؤمنان نه علاوه هېڅوک پاتې نشي، کفار به ونه جوړ شي. سبیل بې نمازې شب کړي، مزدګار به ونه منافق و کافر جوړ شي، خپله به په پته نه وي چې د منافق لره نه جوړ شي. چې دا شی نشي و فراغ الله اما بعد مولا چې دوباره حفاظت سره راوستلو، حفاظت سره یې راوستلو، مولا حسن عسکري راوغوښتل. همدا به بچی 5 کالو پورې بیا صرف بچی لپاره چې ذهن نشي کېږي مشرانو ته مانه بهتره پته ده. 5 کالو پورې امام حسن عسکري علیه السلام مخصوصو افرادو ته خیر و بل چاته نه دی خیر. هغه چې دې وجې نه دا ټوله سامره من رعاه شروع شوله چې دا سامره چې کوم و کننده د ارمي چاونی وه. د امام حسن عسکري علیه السلام ته عسکري میایي هم دې وجې نه ورته چې دا ټول عمر مولا حسن عسکري علیه السلام د چاونی کې زندګۍ تېره کړې دی، دې وجې نه ورته عسکري مولا میایي. امام علیه السلام واحد امام دی چې دا چې د کربلا ته نه دی لاړ، حج ته نه دی لاړ، مدینې ته نه دی لاړ، ټوله زندګي نظر باندې تېره کړې دی دغو د فوجیانو زیر نظر. عسکري هم تاسو ډېر ښه پېژنئ، عسکري خلک که نه پاکستان والا خلک بیا ډېر ښه پېژني چې عسکري څه وو. نو 5 کالو پورې د امام یو سره هغه سامرې کې خو خلکو به اندېښنه وه چې امام حسن عسکري علیه السلام یې دوه ځل نظر باند کړی دی، نو دا به بیا بچی هغه بچي حفاظت هېچا به څه کله ذهن کې دا ټینشن شولو هغوی